د لفظونو ډزې. ګرانو کتونکو نن به خبره ترې کومه د عوامي نشنل پارټۍ د جمعیت علماء اسلام په سوشل میډیا باندې د الفاظو مرچزني او د الفاظو جنگ. ګرانو کتونکو دا د سیاسي خلکو دپاره او یا د صحافیانو دپاره یوه عامه خبره ده. څه خبر نه دی، خبر چې دی نو دا د پی ټي آی والا دپاره یو ډېر لوی خبر دی چې د پی ټي آی سوشل ورکرانو دې وخت کې د ان پي مورچه راټینګه کړې ده او په جمعیت علماء اسلام باندې د ان پي د مورچې نه ګزارونه کوي. نو هغوی ته یو چانس میلاو شوی دی، خو د صحافیانو دپاره یا د سیاسیانو دپاره دا یو عامه خبره نه ده، ځکه چې په راتلونکي الیکشن کې د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نشنل پارټۍ بقا هم په دې تړلې شوې ده، هم په دغه الیکشن باندې د هغوی بقا ده. ګرانو کتونکو یو خو په دې موږ نه پوهېږو چې یو انتخابي اتحاد وي یو سیاسي اتحاد وي. سیاسي اتحاد کوم یو دی چې کوم عمران خان ته یو ډبلی شوي دي ته وایي سیاسي اتحاد. انتخابي اتحاد هغه چې اختیار ولي ولاړو او هغې سره ټولې ډلې چې کوم دی نو هغه یو وي او هغه ټیم کې عوامي نشنل پارټۍ خپل امیدوار ودرولو. ماضي ګواه دی چې د عوامي نشنل پارټۍ او د جمعیت علماء اسلام کله هم یووالی نه دی راغلی. یو خوا مذهبي ګوند دی، بل خوا قام پرست ګوند دی. د دوی په سیاست کې ډېر زیات فرق دی. دا قام پرستی چغه وخي هغه د مذهب چغه وخي. نو په دې لحاظ سره خو د دوی څومره موږ ماضي ګورو نو دوی یو بل سره په مورچه کې وي او دوی د یو بل مقابله کړې ده. راتلونکي د دې لفظي جنگ نه دا خبره په ډاګه ده چې عوامي نشنل پارټۍ او جمعیت علماء اسلام به خپلو کې مقابله کوي په دغه انتخاباتو کې. او دا دواړه د دوی صوبې پارټۍ دي او دواړه په دې صوبه کې اکثریت لري او دواړه په دې موډ کې چې الیکشن وشي. د دواړو موډ دا دی. نو جمعیت علماء اسلام هغه مذهبي چغه وخي او عوامي نشنل پارټي چې کومه ده دا د قام پرستو ډله ده، دې د قامي چغه وخي. اوس خو چرې عوامي نشنل پارټي صدر ملولي خان چې هغه کوم ریسپیکټ لري عزت لري د مولانا پل رحمان صاحب لپاره او دغه برقرار وساتي نو دې به راتلونکي وخت کې به الیکشن چا سره کوي. نو هغه کله خو هم دغه شانتې دغه عزت برقرار نشي ساتلی، چونکې عوامي نشنل پارټي د قام پرستۍ او د دې پښتونخوا او د پښتنو سیاست کوي، خو بیا خو هم دې وخت کې د هغه په سیاست کې دغه تضادات مخې ته راځي چې هغه شهباز شریف ته اوږه ډېره زیاته لاندې وړي او شهباز شریف د پنجاب سیاست کوي، پنجابي سیاست کوي. نو دغه ځای کې هم لږه خبره مخې ته راځي. نو په دې باندې مې خبره اتره کوله چې دا کوم سیاسي اتحادو یا ووټ یې ورکړی دی په پارلمان کې د خیدروتي په شکل کې نو دې ته وایي سیاسي اتحاد چې هغه عمران خان ته یو دی. انتخابي اتحاد کې خو تاسو وګورئ نو دلته کې چې کله تحصیل نظامت و نو په هغې کې هم عوامي نشنل پارټۍ په 400 کسو درولو او په نوخار کې مو درولو. بل ځای کې چې انتخابي اتحاد و نو چې کله په ضمني انتخاباتو کې ملولي ولاړو نو دغه ټیم کې ورسره جمعیت علماء اسلام ولاړو او دغې ته وایي انتخابي اتحاد. نور دا د پی ډي ایم حصه ده ملولي چې کوم دی نو د دې نه بار بار اعلان کړی دی. نو په دې باندې موږ څو خبرې کول غوښتله چې دا یوه عامه خبره ده، خو دا عامه خبره چې کومه دي له پی ټي آی والا چې کوم رنګ ورکړی دی او په سوشل میډیا باندې نن سبا دا کومه خبرې روانې دي نو یو ډېره هغه سیاسي ماحول خو هم جوړ شوی دی او د الفاظو دغه جنګ خو هم مخې ته ډېر په ډاګه راغلی دی. نو خلک وایي چېرې دې سره به فضا خرابه شي، دې سره به د الیکشن فضا چې کومه ده هغه قایمه شي، د الیکشن فضا چې کومه ده نو هغه قایمه مخې ته راغلې ده. نو دا دواړه پارټۍ چې کوم دی دا داسې ده چې دوی به په راتلونکي وختونو کې چې کوم دی نو الیکشن کوي او دا ما څنګه ذکر وکړو چې دا د دوی بقا ده الیکشن. ښه بل د عوامي نشنل پارټۍ مشر ایملولي خان دغه جارحانه انداز چې کوم دی نو دې سره د پارټۍ د خپلې پارټۍ بعضې مشران خو هم اختلاف لري
او تحفظات لري د هغوی خوم چې کوم دی نو دې سره دغه شته دی. خو بیا خوم خبرې دغه دي چې راتلونکي وخت کې دوی مقابله کوي. خو د ان پی په لږو وختو کې په لږو ورځو کې به دا وضاحت راشي. تر دې وخته پورې دا وضاحت نه دی راغلی چې ان پی په راتلونکي وختونو کې اتحاد کوي د چا سره او خو نه کوي. او خو فرض کا دې کې مشران کېناستل او د دوی د لفظي جنګ د بندېدو کوشش وشو، نو پیش چې د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نشنل پارټۍ په راتلونکي وخت کې سیټ ایډجسټمنټ هغه په بعض ځینو کې کیږي او خو دغه سفریق اتحاد جوړ شي لکه څنګه چې امکان دی چې د قومي وطن پارټۍ جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون په دې صوبه کې اتحاد شي. سفریق اتحاد دا د دوی راشي. عوامي نشنل پارټۍ دې وخت کې واضحه نه ده چې دوی د چا سره اتحاد کوي. خو فرض کا د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نشنل پارټۍ ترمنځ دا لفظي جنگ بند شو او دې کې ناستې وشو، نو پیشه چې د دې نه دوی یو بل سره اتحاد کوي. خو لږې ورځو کې به دا وضاحت مخې ته راځي چې عوامي نشنل پارټۍ آیا په ټولو حلقو باندې ځان له امیدوار ودرئ او که نه چا سره اتحاد کوي. نو دا وضاحت خو هم نه دی شوي. خو زه بیا دا خبره کوم چې دې وخت کې په دې صوبه کې د الیکشن په موډ کې دا دوه ډلې دي او بل اکثریت هم دا دوه ډلې لري او دغه جارحانان داسې چې دغه شوي دي، نو دا دغه الیکشن ته حالات خموارول دي. بل د گورنر خبره مخې ته راځي او د عوامي نشنل پارټۍ دا موقف دی چې په گورنر موږ کوم الزامات لګو، نو دا صرف موږ نه لګو، دا مسلم لیگ نون هم لګوي او دا نور اتحادي جماعتونه خو هم لګوي، یعنی پیپل پارټي هم خو هم لګوي چې کرپشن کوي او د میرټ پامالي کوي. ایم الولي وایي چې دا ما یو ډېره غلطه فیصله کړې چې ما د دې حمایت کړی دی. نو په دغې باندې جمعیت علماء اسلام هغه ډټ کې مقابله کوي د خپل گورنر. خو دا هم یاد ساتئ چې گورنر خو هم د یوې پارټۍ دی، اب خپلې پارټۍ ته ډېره زیاته رجوع کوي، اب د خپلې ورکر چې کوم دی نو ډېر زیات کار کوي. د دې نه هم انکار دی چې دا د هرې ډلې چې کوم دی نو اب د خپلې پارټۍ خیال ساتي او راتلونکي الیکشن له به خپل ورکر له څوک پیدې ورکوي او څوک هغه پامال کوي او څوک چې کوم دی هغه فعال کوي. نو په راتلونکي الیکشن کې به دغه ورکر مستفید کولو دپاره چې کوم دی خو جمعیت علماء اسلام دا کوم کردار ادا کوي، نو دوی به خپل پوزیشن نور خو مضبوطوي. نو په دې باندې خو عوامي نشنل پارټۍ ته یره ده چې دوی د خپل پارټۍ چې کوم دی نو کار یې ډېر په درس کې روان کړی دی، اتحادي جماعتونه چې کوم دی نو هغه یو سایډ ته کړي دي. نو په دې باندې خو هم دغه انحصار دی چې د کومې پارټۍ ورکر ته خو عوامي نشنل پارټۍ دی وخت کې خپل ورکر له څه ورکولی شي څه کولی شي، نو راتلونکي وخت کې به هغه په کار راځي. نور د عوامي نشنل پارټۍ خو هم نظریاتي ووټ دی، لکه په دې موږ د 400 ذکر وکړو په دې حلقه باندې چې د دوی کم ووټ دی نو هغه ووټ کې کمې پیشې لږ ډېر راځي، نور هغه ووټ هغوی اخلي. دغه شانتې مذهبي ګوند کې چې کوم دی نو خاموشه ووټ ډېر وي او پیزا سره هغه بدلیږي، نو هغه کلو دومره نه وي خو خلکه ټاپه وخي. خو دې وخت کې په پښتونخوا کې چې کوم دی نو تحریک چې کوم دی یعنی کرین پارټي یو مذهبي ګوند دی، هغه دې وخت کې په الیکشن په موډ کې ده او په هرې حلقې نه هغه خو هم الیکشن کول غواړي. نو دا هم د مذهبي ګوندونو لپاره چې کوم دی نو دې وخت کې په پښتونخوا کې دا یو غټ چیلنج دی چې د هغوی ووټ ته چې کوم دی نو نقصان رسوي، ځکه چې د هغوی بیانیه هم ډېره کلیر ده. نو ګرانو کتونکو په دغه لفظي جنګ باندې ما څو خبرې کولې چې دا د سیاسي خلکو دپاره یا د صحافیانو دپاره دا یو عامه خبره ده، خو خبره غټه ده او یا د غټه جوړه شوې ده، نو هغه ته پی ټي آی والا جوړه کړې ده او پی ټي آی والا چې کومه ده نو هغوی د این پی مورچه راټینګه کړې ده. اوس این پی یا د جمعیت علماء اسلام ورکران چې په کوم انداز کې لګیا دي
هغه انداز کې نه دي چې یاره د چا هغه تصویرونه یا آزاد پات چې پکې چړل کېږي. نو دا د سیاست ښکلا نه ده، دا د سیاست شایستګي نه ده، دا د سیاست بدرنګي ده چې په داسې انداز کې د یو بل ذات پکې چیړي یا پکې د یو بل دغه ته راځي. نو دا د نظریاتي کارکن کار دا وي چې لفظي جنگ روان وي، په الفاظو کې خبرې کوي، د یو بل د کرپشن یا د یو بل د کمو کوتاهو خبرې کوي. لکه دې وخت کې چې د سمر بلور دا کم پریس ریلیز راغی چې یاره سوټکیس چې کوم دی نو ګورنر خوست ته ننوځي، نو دا د هغوی یو موقف دی او ډېر ډاګیزې موقف دی. په کار چې دې ته جواب وویل شي. یا پرون چې مولانا عبدالجلیل خان صاحب کوم بیان راغلو چې یاره په خپله احاطه کې یا په دایره کې چې کوم دی نو اوسه، نو دغه یو لفظي جنگ روان دی. خو دا سیاسي ماحول ته خو دا دواړه پارټۍ یو بل ته مقابله کې کېږي نه. نو د دوی همیشه چې کوم دی په پښتونخوا کې چې مقابله راغلی ده نو هغه د جمعیت علما اسلام او د NP راغلی ده. زما د خبرو سره تاسو څومره اتفاق کوئ، زما یو خپله رایه وه، تاسو سره مې شریکه کړه، اتفاق ورسره کوئ. ضرور خپل کمنټ چې کوم دی ورکړئ. ما صرف په دغه دوو ډلو باندې، په دغه لفظي جنګ باندې او د دې دواړو په اتحاد باندې راتلونکي وخت کې د NP چا سره اتحاد کیږي او د دوی کې دې وخت کې څوک کردار ادا کوي یا دې له څوک هوا ورکوي، یا دې وخت کې چې ماضي وګورو نو په ماضي کې کله خو هم د جمعیت علما اسلام او د NP نه ده جوړه شوې او دوی همیشه یو بل ته دغه شانتې مورچه شوي دي. چې کله الیکشن شوی دی نو هغې نه پس چې کوم دی دوی خبرې کړي دي. او په ننني پروګرام کې ما خبره اترې وکړئ، یو خواوي سیاسي اتحاد او بلخواوي انتخابي اتحاد. نو د NP ورسره سیاسي اتحاد و، د هغې دپاره یې ووټ ورکړو، خو انتخابي اتحاد نو. څونه اسلام آباد کې دوی درنې کړي دي نو ایمل ولي چې کوم دی نو خپله پوزیشن ښودلی دی او ځان له دوی جلوس بوتلی دی او ځان له راغلی دي. هر ځای کې دوی چې کوم دی نو ځان له د دوی نه ځان ښودلی، نه د PDM یې ځان یې څه ګرځولی دی او نه د انتخابي اتحاد او نه سیاسي اتحاد. عمران خان ته یو ډبلی شوي دي، په دغه کې ورسره سیاسي اتحاد خو انتخابي اتحاد چې کوم دی نه اختیار ولی په دغه کې کړو او نه په دې تحصیل کې کړو. او انتخابي اتحاد چې کوم دی ورسره بیا په تیر دغه کې عمران خان ته چې کله مقابله وه نو په هغې کې انتخابي اتحاد خو هم شو. راتلونکي پروګرام کې به د 400 په کچ باندې خبرې اترې کوو چې ټکټونه چا ته حواله شوي دي، څوک کنفرم دي او څوک نه دي کنفرم او کومه پارټي دې وخت کې مهته ده.